سورة البقرة آية نمبر 214. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم إلى آخر الآية. رود دین مخی اللہ تعالی فرمایل چې د پیغمبرانو خلقو نافرمانی کړي ده او پیغمبرانو خلقو ته تکلیف رسولې ده، پیغمبرانو ته خلقو تکالیف رسولې دي. نو دې آیات کې الله تعالی دا فرمایي چې مؤمنانو تاسو ته هم تکلیفونه رسیږي، مصیبتونه به رسیږي، نو تاسو ثابت قدم اوسئ او په دین کې تکالیف برداشت کوئ. ځکه چې تاسو څه خیال لرئ چې تاسو به جنت ته داسې داخل شئ او د پخوانو خلکو چې څنګه تکلیفونه دي نو هغه به تاسو ته نه در رسېدلي او په مفت کې به جنت ته داخلېږئ. ځکه مستهم البأساء والضراء، رسېدلی و هغوی ته تکلیفونه، فقیري، والضراء بیماري، تکلیفونه، وزلزلوا او دوی زړه قولی شوي وو. نو دې مطلب دا دی چې دشمنانو یره به کله راغله نو د مؤمنانو زړونه به ورپېدل، او ظاهري ده چې انسان کله دشمن پې راشي، یره پې راشي، نو د انسان زړه رپېږي. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، تر دې پورې چې د پیغمبر به ووایي، مؤمنانو به ووایي چې الله تعالی هغه ستا مدد به کله راځي. نو د پیغمبر به ځکه وي چې پیغمبر خو مصیبت برداشت کولی شي، خو اصل کې د پیغمبر سره چې به کم خلق وو نو هغوی خو انسانانو او د پیغمبرانو درجې ته نه شو رسېدی، نو هغوی به تکلیفونه نه شو برداشت کولی. نو پیغمبر به الله تعالی ته وي چې الله ستا مدد به کله راځي. نو الله تعالی ورته فرمایي چې الا ان نصر الله قریب، زما مدد چې دی هغه نږدې دی. د دې شان نزول په باره کې علما کرام مختلف خبرې کوي. یو دا دی چې حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کعبه شریفې خواته ناسو او دا په مکه معظمه کې هغه ټیم و چې موږ ته ډېر تکلیفونه ملاوېدل. وایي ما پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې د الله رسوله لکه تاسو د الله تعالی نه دعا وکړئ چې زموږ د مصیبتونه ختم شي، ډېر په تکلیف کې یو. وایي نبی علیه الصلوۃ والسلام ما ته ووایي چې ای خبابه، ستاسو نه خلک مخکې تېر شوي دي او د هغوی داسې حالت و چې خلکو د اور خندقونه یې ولکنلي دي او هغې ته ورچولي دي. داسې خلک تېر شوي دي چې هغوی له د وسپنې ګومنځې خلکو جوړې کړې وي او دا غوښې ته داسې تراشلې وي. ستاسو نه مخکې تېر شوي دي خلک چې هغوی په اره باندې اره کړلی شوي او ستاسو نه مخکې خلک تېر شوي دي چې هغوی ژوندي ښخ کړلی شوي دي. نو ستاسو څه خیال دی چې د جنت ته به تاسو داسې داخلېږئ، خامخا به تکالیف راځي. وی بیا نبی علیہ السلام وی چې دس یو وخت براشي چې د صنعا نه به د حضرموت پورې، یعنې د یمنه پورې به یو سړی د دې ځګي نه روان وي او دومره په امن کې به وي چې د الله نه بغیر به دې چا نه یېرېږي. تر دې پورې چې یو شپنکۍ به خپل بیزې پرېږدي او د دې نه به هم نه یېرېږي چې چېرته شر مخ پرې وخوري، دومره امن او امان به الله راولي. وی بیا دا د نبی علیہ السلام پیشنګویي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې الله صادقه کړه چې د عمر سے په دور کې دومره امن او امان چې یو زنانه به د کالونه ډکه روانه وه او ایک یوازې به روانه وه او یمن ته بتله خو چا به ورته لاس نه شو ورچولی او دا به بلکل په امن و امان کې وه.
علماء د دې آیت نه دا معلومیږي چې کله په انسان باندې تکلیف راشي مصیبتونه راشي نو د دې دا آیت ځان پر آیات کې چې ګوره مخکینو خلکو باندې تکلیفونه راغلي او د الله تعالی قانون دا دی چې ان مع العسر یسرا چې کله انسان باندې سخت راشي تکالیف راشي نو دې انسان الله تعالی بیا لوی مقام ورکوي ذهن ته یو سوال راشي یو سوال به ذهن ته دا راشي چې ګوره داسې خلک هم راغلي دي چې د سره په تکلیف نه راغلي لکه مثلا د صحابه کرام راغلي دي چې څنګه ایمان راوړی دی نو لمونځ هم نه دی کړی خو بس هلته کې تیار جنگ شروع دی ورغلی دی شهید شوی دی نو په ده باندې خو هېڅ مصیبت هم رانغی والله تعالی وله چې دی نو جنت ورکو نو علما وایي اصل کې مطلب دا دی چې یو هغه خلک دي چې الله تعالی ته ډېر زیات نږدې دي نو هغه پیغمبران دي ځکه نبی علیه السلام فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل الله ته چې ډېر زیات خلک نږدې دي نو پیغمبران دي نو ډېر مصیبتونه په پیغمبرانو راځي بیا چې څوک څومره نږدې دي نو هغه مصیبتونه پرې راځي نو الله تعالی ته چې څومره خلک نږدې نو په هغه تکالیف راولي نو دا بعضې صحابه کرام چې ډایرکټ شهیدان شوي دي نو د هغې وجه دا چې الله تعالی پرې ځکه امتحانات نه دي راوستي چې دام الله ته نږدې وو خو الله تعالی هغه خلکو باندې مصیبتونه راولي چې ډېر ورته نږدې نو دا اصل کې هغه درجې دي نو چې څوک ډېر نږدې نو په هغه امتحانات راځي او چې څوک ډېر نږدې نه دی نو مصیبت او امتحان پرې د سره راغلی نه دی بس ډایرکټ جنت ته تللی دی نو مرتبه به یي جنت به یي خو د دغه مرتبه به د هغه صحابو نه کمه وي چې په هغوی باندې تکالیف راغلي دي دغه شانته کې په دنیا کې هم قانون دا دی چې کوم انسان ته الله تعالی لوړ مقام ورکوي نو دی به الله تعالی خامخا د حالاتو نه پاس کوي لکه دې مثال دی چې ګوره دا کم سره زر چې جوړیږي نو دا داسې نه ده چې انسان راواغسته بس ډایرکټ امیل دی او غاړې ته یې واچو داسې نه ده دا د ذراتو په شکل کې موجود دي بیا هلته کې چم کې بیا راولي بیا په اور کې واچوي بیا په هغه اور باندې وسیزي بیا وله څټکۍ رابغوي او سمې تباهي وله وکړي بیا په اور باندې پوخ کړي او بیا وله تیزاب ورکړي او بیا غاړې ته خلک اچوي نو دا دومره مقام چې ورته میلاو شو نو ولې اول دا وټکولی شو دا په اور کې واچولی شو نو دغه شانته کې انسان ته چې په دنیا کې مقام میلاویږي نو په ده باندې به حالت خامخا راځي نو یو شان نزول له موت دا ذکر کړی دویم دا دی چې اصل کې مسلمانان چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو په مکه معظمه کې هم تکالیف وو خو په دې مدینه منوره کې هم دا مسلمانان د خلکو نه پرېښودل نو وایي چې کله بنو قریظه چې دي نو هغه نبی علیه الصلاة والسلام جلاوطن کړه او دا مدینه منورې ته پاکه کړه نو هویی ابن اخطب دا د یهودو یو لوی مشر دی دی لاړ و ابو سفیان ته وویل په مکه معظمه کې چې یاره د دې کسانو سره مخکې ستاسو جنګ راغلی دی بدر راغلی دی او بل جنگ راغلی دی بل رنګ راغلی خو داسې به وکړو چې په یړ باندې اتحاد کوو په دې مسلمانانو هېڅ حمله کوو او داسې یو حمله پرې کوو چې هېڅ کې دا زیلې وله غوڅې کړو خبره ختمه شي نو داسې وکړو چې 10,000 لښکر یې هغه برابر کړو یا بعضې تاریخ لیکي چې 40,000 لښکر یې برابر کړو او دا یې راویستل او په مدینه منوره باندې په یو ځای باندې حمله وکړه کله چې نبی علیه السلام ته پته ولګېده چې کسان راځي او حمله کوي نو پیغمبر علیه السلام د صحابو سره مشوره وکړه چې څه وکړو نو حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه دا مشوره وکړه چې د دې ټولې مدینې منورې نه به موږ خندق وکنستو نو د ټولې مدینې منورې نه ممکن نه و خو دا مدینه منوره داسې ده چې یو طرف ته دې خوړ دی نو دغه پرت محفوظ و ځکه چې خوړ نه خلک راوړي نو یو څو کسان ورته کښېني نو هم په غشو باندې ویستلی شي بل طرف ته د مدینې منورې غر دی نو هلته کې هم دفاع اسانه ده خو دا یو طرف د مدینې منورې بالکل اسانو نو دا خلک راغله په دغه ځای کې پړاو اچو نبی علیه صلات وسلام صحابو ته ووایي چې خندق به کنو خو داسې خندق به کنو چې دومره جوړ به وي چې انسان ترې ښکاري نه وایي صحابه کرامو چې کله دا خندق کنستو نو نبی علیه صلات وسلام 10 کسان مقرر کړه او دوی له زګې ورکو چې دوی کنستو دومره به پلن کنی چې اس ټوپ نشي واله نو صحابه کرام په دې کې کار شروع کو خدا دومره سخت موسم و چې یخنی هم وه او بل طرف د دشمن یرم و چې 40,000 یا 10,000 کسان راځي او یهود هم پکې دي او مشرکان هم دي او اسلحه ورسره ده او روان دي نو هلته کې هغوی په منډه روان دي او دوی دلته کې کودایي کوي
نو مسلمانانو باندې ډېر سخت حالات او مسلمانان چې ډېر زیات یره وپی او دا هغه غزا ده چې د نبی علیہ السلام نه پکې 15 منځونه په یو ځای باندې قضا شوي او دا هغه غزا ده چې نبی علیہ السلام په خپل باندې پدې کې کار کوو. یو صحابي فرمایي وای ما نبی علیہ السلام ولیدو او پیغمبر علیہ السلام په خپل باندې دا خاور په دې جولای کې وړله وای ما د پیغمبر علیہ السلام دا خېټه مبارک ولید چې تک سپینه و دوړې به پرته وي او پیغمبر علیہ السلام ته یو ځل یو صحابي وی چې د الله رسول مو وږي شوی نو کجوري او وربشي چاره وړي وي وای هغه د سیوی چې د سیبوی کړه نو صحابه کرام نشوي خوړې دومره څه حالات و نبی علیہ السلام ته صحابي وی چې لکه مونږ دومره وږي شوی چې د خېټې په امکان تړلې و نبی علیہ السلام ته خپل خېټه مبارک ښکارا کړ نو دا غي په دوه کانی تړلې شو خو بیا نبی علیہ السلام په خپل باندې په خندق کې کار کوو و نبی علیہ السلام یو ځل راووت چې دا صحابه کرام لګیو و نبی علیہ السلام او فرمایل چې اللهم لا عيش الا عيش الاخره الا تعالی دا دنیا ټول مصیبت او مصیبت ده بس آرام او سکون چې د آخرت سکون دی فاغفر الانصار والمهاجر یا الله تعالی د انصار تم مغفرت وکړي د مهاجرین تم وکړه چې صحابه کرام دا خبره واوریده وای دا خیال راغی چې د نبی له سلام په مونږ باندې خپه شو و دا ټول صحابه کرام را جمع شو په جمع باندې وی چې نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا مړه مونږ هغه خلک یو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بیعت کړی دی په جهاد باندې تر څو پورې چې ژوندینو د دې نبی علیه السلام سره به جنګیږو و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دعا وکړه چې دا زما داسې ملګری دي چې به د لوګه کېم دوی لګیا دي د دوی اس پروا نشته و بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام و چې کله د صحابه کرام کو دای کول یو کمر پکې راغی ولې زیات سخت و پیغمبر علیه السلام په خپل باندې وراغی او ا کمر ته چې کله دا پلک راچو و د یو شغله وکړه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې الله تعالی ماته پدې کې د فارس محلات خودل د څه وخت الله تعالی راولي چې فارس په الله فتح کی دې شغله وکړه و نبی علیہ السلام وی چې روم الله تعالی ماته خودو د څه وخت راشي چې روم په الله تعالی فتح کی منافقانو په دغه ټیم کې خامدل چې ګوره دلته کې د لوګي نو د یرینا سترګي راوتی دی او بل طرف ته دی وی چې روم او فارس په فتح کی بهرحال چې کله کافرانو را ورسېدل او وې قتل چې مسلمانانو خو خندق کنسته دي او وبې بکې پرې خو دي او هغه طرف ته صحابه کرام متناسو غشي وته تیار نیولو نو پدې کې د بری ماسپخین ټیم کې یو څو کسانو لګون ته کې د سبادری وکړو او د مشرکان یو 15 کسان د خورا وریده چې راوړې د نبی رسول الله په حضرت علی صاحب یو څو کسان ولېګل او هغه د مخ سره استکی مردار کړه نو نور خلکو باندې روب راغی هغه راوړې دي نشو یو طرف ته بل طرف ته وی تاویدل را تاویدل او په دې موقع کې د مسلمانانو نشاته او قبيله وا بنو نذیر او یا بنو قریظه او یې موادمات کړو او مسلمانانو باندې دا خطر و چې د شاته په دې حمله کوي په بهر حال ډېر سخت حالات او نبی له صلوات و سلام دغه دعا کوله او په دې کې 15 ورځې دوی په دې ځای کې د خندق نه اخوا ناسو راوړې شونه او اسی دوره دباو به کول وای په دې کې د سوچ شو چې د نبی له صلوات و سلام دعا الله تعالی قبول کړه او سخت سیلې راغله و دومره تیز سیلې راغله چې بالکل تیاره جوړه شو او د دې مشرکانو چې کمی خیمه وي هغه استکی پړی وشلیدل او اصول چې د ناغوی منډې کړې یو طرف ته بل طرف ته وای په دې کې د يهودي او قبيله و د ابو سفیان ته وی چې مون خدای نه لاړو د خپل سخالت ته دوړي بادي کې او وریز دو د قشاند کې تیاره ده و هغه دې سلام و چې هغه لاړو نو ابو سفیان هم دا وسله دې سلګه ماته شو خو بیا مو دې ډېر ځای جنگي سره نو خلکو ته وی چې لکه ګوره ثابت قدم اوسېږي راغلی یو دا موقع د ګوره دا محمد ځای کوي دا مسلمانان بنن ختمو حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ فرمای وزید سے ټون غونډه کې ناسم او یخنی می کېده وای ما ته نبی له صلوات و سلام وی چې لاړ شه او د مشرکانو حالات معلوم کړي چې کسان په څه پوزیشن کې دي وای ما ځان دې سره لګنا غرض کو چې مړ ډیره یخنی ده و نبی له سلام ماته چې حذیفه و چې आवाज راته کوی زر ورغلم وای ما چې د الله رسول سو کم دی وای حکم دا دی چې لاړ شه د مشرکانو منستا خو غره الته کې وسورانه نه کې صرف مال حالات معلوم کا او واپس راځه و نبی له سلام چې په ما باندې سلاس کې خودو و زما یخنی بالکل ختم شو و د سیم مزیدار ګرم شوم لکه بالکل چې ګرمي
او وی زلالم د مشرکانو منځ ته. و د ابو سفیان په دغه ټیم کې आवाज وکړو چې ګوره خیال کوئ چېرته کې جاسوسان په تاسو کې راننوځي نه. نو د یو بل نه خواته چې کوم ملګری د یو بل نه تپوس وکړئ. حذیفه بن یمان فرمایي وایي ما د یو سړي زر لاس ونیو چې څوک یې لکه وایي هغه ما ته وایي چې پلان کې یم د پلان کې ځم. ما چې او که نه چېرته کې بل څوک نه وي. دغه جنګي چال دی. دا د صحابه کرامو چې دی نو هغه هوښیارتیا ده. نو هغه به ترې لا تپوس کوو او ولې ترې ده تپوس وکړو. وایي ما بیا د ابو سفیان ولیدو چې وایي دی داسې ګرځېدو را ګرځېدو نه حذیفه بن یمان وایي ما ورته د هغه شی ښه برابر کړو او ویشتو مې. وایي د نبي علیه السلام دا خبر راته رایاده شو چې هلته کې به څه اقدام نه کوې. وایي واپس مېز ته چې هغه شی کېښودو. وایي راغلم ټیک ټاک. وایي نبي علیه السلام ته مې وایي چې انشاءالله چې کسان په تېښته باندې دي ځکه چې ډېر بد حال یې شروع دی. کټوه یې واوړېدې، ورونه یې مړ شوه، اسونه یې وتښتېدل، ډېر زیات په یېره کې دي. بس ابو سفیان خلکو ته آواز وکړو هلکې وایي سږ جنګ نه کېږي. وایي ځئ چې ځو یاره. بس هلته خلکو خپل هغه سامان مامان را واغستو چې سې ځان سره ویوړلی شوه او ایسته په منډه باندې واپس وتښتېده. نو دغه واقعه الله تعالی ذکر کوي چې ګوره داسې حالت راغلی و چې مسلمانان داسې وو چې هغوی باندې زړونه رپېدل. خو الله تعالی ورته وفرمیل الا ان نصر الله قریب، مدد د الله تعالی چې دی نو هغه نږدې دی. نو په دې آیات کې الله تعالی موږ ته دا فرمایي چې ګوره په ژوند کې به قسمه قسم حالات راځي. حالات په ډېر سخت انسان باندې به یره راځي، مرض به پرې راځي، غم به پرې راځي. نو انسان به صبر کوي او چې کوم انسان صبر وکړو الله تعالی به ډېره ښه بدله ورکوي لکه څنګه چې د صحابه کرامو الله تعالی ښه بدله ورکړه. نو دې آیات کې الله تعالی د صحابه کرامو هغه حالات بیانوي او مؤمنان ته تسلي ورکوي چې که حالات راځي نو تاسو به صبر کوئ. او دا په سوره احزاب کې دا واقعه بیا روانه ده مفصل تفصیلی، هلته به انشاءالله بیا تفصیلی ذکر کوو. ام حسبتم، آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما یأتکم مثل الذین او لا د وسه پورې نه دی راغلی تاسو ته حالات د هغه خلکو خلو من قبلکم چې تیر شوي دي مخکې ستاسو نه مستهم البأساء رسیدلی و هغوی ته تکلیفونه والضراء او ضرر وزلزلوا او جړه کولی شوي وو حتی یقول الرسول تر دې پورې چې ویل به رسول والذین آمنوا معه او هغه خلکو چې ایمان راوړی وو د هغه سره هغوی به ویل متى نصر الله کله به وي مدد الله تعالی الا خبردار ان نصر الله مدد الله تعالی قریب نزدې دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.